ای ملګرو تاسو د دې مشرانو دا خبرې واورئ دا دوه باباګان لګیا دي خپلو کې خو ډېر معذرت سره اردو کې لګیا دي اکثر ملګري به په اردو پوهېږي نه خو چې څوک پوهېږئ هغوی لږ دا ویډیو کلیپ وګورئ بیا در سره یو څو خبرې کوم زه किसकी खबर खोद रहे हो भाई? डरो मत, तुम्हारी नहीं है। मौत से क्या डरना, वो तो आएगी ही, लेकिन कब्र से डर लगता है। कब्र से डर? कब्र तो दुनिया का सबसे मजबूत घर है। मजबूत? हाँ, महल टूट जाते हैं, झोपड़े गिर जाते हैं, सिर्फ कब्र ही एक ऐसा घर है जिसकी कयामत तक न कोई टूटने का डर न गिरने का डर। और फिर कयामत कब आ जाए इसे मालूम? मालूम तो नहीं है, लेकिन आसार नजर आ रहे हैं। मजबूत? हाँ, महल टूट जाते हैं। هسې ګوره ملګرو بېشکه دا قبر چې دی که نه هسې ګوره ډېر مضبوط کور دی د دنیا که هر څومره مضبوطه بنګله او مضبوط کور وي که نه نو یو وخت داسې راځي چې راوغورځېږي ختم شي او قبر څومره طوفانونه څومره وختونه څومره کلونه تیر شي وګورئ قبر چې دی نه خرابېږي ډېر مضبوط کور هم دی ګورئ او بل دا دی چې دا مستقل کور دی قبر دا مستقل کور دی الله رب العزت زمونږ او ستاسو قبرونه ښایسته کړي د دې قبر په باره کې درته وایم چې ګورئ دا قبر دا یو داسې منزل دی چې دا د آخرت د منزلونو نه اول منزل دا دی عثمان بن عفان رضی الله عنه دا یو داسې جلیل القدر صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د سخاوت واقعات 1400 کاله مخکې هم ډېر مشهور او اوس 1400 کاله پس هم ډېر زیات مشهور دي تاسو به ډېر اورېدلي او بل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم هم و د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لوریانې د په نکاح کې وي یو وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بله لور ته په نکاح کې ورکړه چې د هغې په وجه دته ذوالنورین هم ویلی شي دغه عثمان رضی الله عنه سره د دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو لوریانو چې هغه د په نکاح کې راغلی دي او سره د دې چې دومره سخاوت د اسلام د پاره دومره قربانۍ او سره د دې چې په عشره مبشره کې هم ده او سره د دې چې په خلفای راشدین کې هم ده او ور سره د دې چې د په دنیا کې د جنت زیری هم چې دا ملاو شوی ده د هغې باوجود دغه عثمان بن عفان رضی الله عنه دی به چې وایي په مقبره باندې تېرېدو او قبر به یې ولیدو وایي کې به ناستو ورته او دومره به یې وجړل چې د اوښکو نه به یې دا ږیره مبارکه ټوله لمده شو دا اوښکې به په ګریوان کې راتویېدې او ګریوان به یې پیلون شو وایي چې چا دې تپوس وکړو چې ای عثمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې موږ تاسو ناست یو د جنت او د جهنم تذکره کېږي ته دومره نه جاړې خو ته چې یو قبر وګورې ته کښېنې ورته دومره جاړې دومره غم کېدا ولې وی عثمان رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې دا قبر دا د آخرت د منزلونو نه اولنی منزل دی او څوک چې دلته کامیاب شو مخکې ټولې لارې اسانې دي او څوک چې دلته کې ګیر شو بیا مخکې لارې هم ډېرې ورته مشکلې دي نو په دې وجه دا قبر چې دی دا ډېر د وحشت کور دی ډېر د یرې کور دی او دا قبر دا روزانه یو آواز هم کوي مونږ تاسو په دې ځمکه ګرځو که نه دا قبر ګورې روزانه مونږ ته یو آواز راکوي او وایي چې ګورې زه د لړمانانو کور یم زه د چینجو کور یم زه د تیارو کور یم زه د وحشت او د یرې کور یم لہذا ما ته چې راځئ نو ځان سره تیاره ده دلته کې ځان سره رڼا راوړئ د نیک عمل رڼا د ځان سره راوړئ د نیک عمل چراغ دا د ځان سره راوړئ ځکه چې زه ډېر د یرې کور یم زه ډېر د وحشت او د تیارې کور یم نو مسلمانانو ورونو د قبر دپاره تیاری پکار دی د قبر د تیارو دپاره رڼا پکار ده رڼا ځان سره وړل پکار دي